बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د खैबर तर्जुमान قدرمندو کتونکو السلام علیکم سنگرخانه ما او باور لرم چې روغ جوړ به خوشاله به قدرمندو کتونکو نن را سره د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر اینڈ ویمن امپاورمنٹ منسٹر سید قاسم علی شاه صاحب نو ملمد په پروګرام کې منسٹر صاحب د وخت را کول ډیر زیاته مننه مهرباني دي شکریہ نن به مونږ د منسټر صاحب نه څه تپوسونه کوو یو خو دغه د 24 نومبر باندې فائنل کال له خان صاحب له طرفه هغه باندې به ورسره خبرې کوو په صوبه کې د گورننس ایشوز دي منسټر صاحب چې کابینټ حصہ ده اگر چې هغه کوېسچنز ډایرکټلی د دوی د پورټفولیو سره لینک نه دي خو دغه اورې سره به هم څه کوېسچنې کوو منسٹر صاحب اول خو راته دا ووایي چې د فائنل کال خان صاحب ورکړی دی سیاست ته تاسو سیاستدانان یې ښه پوهېږئ په سیاست کې فائنل څیزونه نه وي خان صاحب ولې په دې باندې مجبوره شو چې هغه فائنل کال ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم ګورئ جی عمران خان صاحب هغه زندان کې دی قید کې دی او پوره دنیا ته پته ده چې د عمران خان بې قصور دی هغه څه ګناه نشته ټیک باوجود دی څومره افسوس شوه چې هغه جیل کې دی اور دا زموږ رایټ هم دی او زموږ حق هم دی چې چاته موږ ښکارو چې قانون خلاف ورزي کېږي قانون ماتېږي یا چا سره زیاتې کېږي نو پر امن طریقې سره احتجاج کول احتجاج ریکارډ کول د دې اجازت موږ ته زموږ د ملک آئین هم ورکوي او زموږ چې د معاشري نظام دا هم ورکوي نو د کال چې موږ ورکړی دا دې لگا چې عمران خان کو رها کیا جائے اور عمران خان چې بے قصور دی او د ظلم او زیاتې چې کوم عمران خان صاحب سره کیږي زموږ د پاکستان تحریک انصاف مشرانو سره کیږي او زموږ چې کوم ورکرانو سره د زیاتې کیږي د بند کړی شي دې په وجه د جمهوریت ملک ته او جمهوریت ملک کې جمهوریت خون کوي دا د ډیکټیټرشپ د نظام چې د کوم د پی ډی ایم حکومت چلای دا قابل قبول نه دي او منسټر صاحب یو هایبرډ رژیم دی دلته کې سیویلین فیسز مخې ته دي د هغې په شا باندې غیر جمهوري قوتونه دي دغه حکومت په شا باندې د حکومت د سایډ نه یو سټانس مسلسل را روان دی چې پاکستان تحریک انصاف یو انتشاري ټوله ده دوی سرکاري املاک ته نقصان رسي او دا ځل هم د پوره کریک ډاون فیصله کړې ده سبا کوي مخکې ګورئ جی سبا خبرو مو کومه د دې د حکومت چې کوم مرکز کې حکومت ناز دی هغه مشر چې دی هغه شهباز شریف صاحب دی او دا چې کوم یو مخلوط حکومت دی د خپل د غلطیانو او خپل د کوم یو حرکتونه کوي هغه بلیم اخو دی خو چولو کوشش پر نه کوي او دا ټول چې څه کوي دا د پی ډی ایم حکومت کوي اور چې دوی څه سختی کوي څه ظلم کوي دا چې دی د قانون خلاف ورزي ده او په امن طریقې سره وځو او بالکل چې هفته لګي چې میاشت لګي زموږ همدا اراده ده چې خان صاحب رهایی پورې موږ خپل د کوشش او د جدوجہد چې له جاري ساتو او زه ستاسو په توسط ټول پی ډی ایم حکومت دا غوښنه کول غواړم چې دا زموږ آئینی حق دی غیر آئینی طریقې سره دوی په وزارت عظما کرسۍ باندې ناز دي د پنجاب حکومت کې دوی ناز دي د دوی حق نه جوړیږي نه عوام دوی له ووټ ورکړی ده او نه اخلاقي طور په دوی ته پکار دی چې په دې کرسۍ کښېني دې په وجه دا ریجکټډ خلک دي هغې د باوجود دا خلک چې دي قانون ماتوي پاکستان عوام مو باندې چا سره فل مینډیټ دی هغې باندې شرمنګ کوي تشدد کوي دا یو ظلم دی زیاتې ده موږ به دا برداشت کوو موږ به صبر کوو پر امن طریقې سره ووځو خپل احتجاج به ریکارډ کوو خو انشاءالله تعالی د هسټري کې د دې نوم چې کله راځي نو دوی ماشومان د دوی چې خپلوان دي په دې به شرمنده کېږي او انشاءالله تعالی چې کوم جذبې سره مووځو د ایمان په طاقت په امن په حوصله ان شاء الله تعالی خدای پاک به زموږ راوستي ان شاء الله اثر خیبر پختونخوا په حکومت باندې دا یو تنقید را روان دی یو الزام دی چې هغوی چې کوم د خزانې پیسې دي نو هغه په پروټیسټ باندې خرڅ کوي اوس هم د فاینانس ډپارټمنټ له سایډ نه یو لیټر ایشو شوی دی تقریبا چې 81 کروڑ اخراجات شوي دي د 5 اکتوبر چې کومه درنه شوې ده نو په حقیقت کې د خزانې پیسې په احتجاجونو استعمال بالکل دا غلط خبره ده زموږ تحریک انصاف کې موږ د کرپشن خلاف او دې خلاف وتی خلک یو سوال نه پیدا کیږي چې د حکومت یو روپۍ هم چې دی موږ خپل جسو درنو استعمال کوو اور
جائز خبر ادا ده چې ټول ایم پی ایز ایم ایل ایز ورکران اپنی مدد آپ کے تحت چې دی اوزی اور چرته چې جذبي چرته چې ویژني او چرته یو پوزټیو سوچي الکا خلک په پیسو نه په جذبي وزي او خدای پاک زموږ منورتیا کوي او تاسو ګورئ زرګونو خلک وزي زرګونو خلک چې وزي خپل مدد آپ په تحت وزي موږ سره غونډه کیږي او دا خبرې چې دي کنه د کمزور خبرې دي کله چې د فدرل ګورنمنت خپل کمزوري او خپل چې دوی ته خپل هغه چې لیول اف انټر هغه د کنه چې دوی چې کوم ویلیو د دوی په اختیار کې سم نشته په داسې چې اټکنډي او داسې خبرې کوي خو په دې خبرو نه زموږ پوزیشن خرابېږي او پوره دنیا ته پته ده چې پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه انصاف کولو والے دی په حق درېدو والا دی او موږ چې ان شاء الله تعالی چې کوم پیسې خیبر پختونخوا حکومت څخه پرو دي دا د عوام امانت دي او چرته د دې قانوني طور پر لګول دي عمل ته بلګي چرته هم پولیټیکل اکټیویټي باندې موږ خپل پیسې انصاف ذکر مو کسر پاکستان تحریک انصاف په الفاظو کې انصاف ته په عملی توګه باندې انصاف نشته دی د ایلیمنټری ایجوکیشن په منیسټری بین لګولې دی په ترانسفر اف پوسټ باندې بل ورځ د یو ایم پی ایس سره ناسو ما هغه یو ډیو ته کالو کو چې پلان کې جینې دا او هغه له ترانسفر وکا ماته نمونه یاد دي خو چون کې اوایډ وکما نو سر دا ولې دا تضاد دی ګوره جی خبره داسې نه ده خبر تاسو دا اول خو ماته د دې د واقع حواله سره پته نشته بل دا خبره چې کول وکړو هغه وکړو تاسو خو یو کال وسته چې هغه کول وکړو نو هغه پسې بس 1500 هغه سټوري سوا دا خو ای ټرانسفر دی البته چې دی ای ټرانسفر کې به تاسو اپلیکیشن سبمټ کوئ چې هغه نیټی ګریټیز کرایټیریا هر څه برابر نو بیا هغه ټرانسفر کیږي په فون هغه ټرانسفر هغه کیږي نشي خو تاسو البته ناستو هغه تاسو دې شي چې یو لاین اوریدلی نو هغه لاین د مخکې څه خبره وا هغه لاین وروسته څه خبره وا او هغه بیک ګراوند څه وا هغه خو تاسو ته پته نه خو تاسو ته یو خبرو کوم چې څوک ال پی ام ان ای منیسټر چې پارټي لاینز ته فالو کوي نو هغه چې دی پی ټی آی کې په طریقې کار او خپل پولیټیکل کیریئر نشي چلولې نو سوال نه پیدا کیږي چې څوک په فون یا څوک په فون داسې کار وکړي چې موږ نه کولی هر څه بکیږي په میریټ پکېږي او یو پروګرام میکانیزم په تر بکیږي او کی روان هم دی ټیک سر تاسو په خپل باندې چونکې د بانی چیرمن عمران خان صاحب چې کومه ویژن دی تاسو ذاتي توګه باندې دا غي سره ولاړ یې دا ماته پته ده تاسو چې څومره زتا سو پیج نه موصوله زما تاسو سره لیدل کتل کیږي خو بعض خلک دا سې دي چې یقینا کیږي چونکې زه خو سیکریټریټ ته زما د ایریا د کې کاورج کوم نو د خپل منیسټرز او د خپل ایم پی ایس چې کوم دي نو هغه ترانسفرم کیږي بل سیم کیږي د عام ورکرز لپاره یا د عام خلکو لپاره د وزیرستان نه یو ټیچر را روان شي هغه ته دلته کیږي چې یو ترانسفر بین دی خو بیا یو ایم پی ای دغه کالو کې هغه ترانسفر کیږي یو مسله د خسر د بل سوال طرف ته زموږ د سوشل تاسو خبره تاسو کومه تاسو د دې خبرې جواب دی چې all transfers چې through e applications کیږي او چې through applications کوم exception is accepted or rejection or reject اگر دې په ډایرکټلی کې دی نشي دا یو میکانیزم او ترانسفر ایجوکیشن جوړ او خیر به موږ مخکې راوړو جی سر سزو پرووایډ کولای شم چې کوم ایم پی ای کړي دی کوم ډیو ته کړي دی خو ول کړي دا کړي خدا خیر ملاو دي سر خپل مې یو کیس نه دی نه سوال نه پدې کې چې ملاو دي ادا دي ورجی یو سړی راځي هغه یو مسله ده یو پروسس دی ډپارټمنټ کې کار ډیلی دی هغه کې لیټ دی د پولیټیکل سړی دا کار دی چې هغه تاسو کې ضروره د میکانیزم داسې پکار دی یو کار پکار دی چې یو هفته کې یا 15 ورځې ګوشي هغه کې میاشت ولې لګیدا نو هغه کالم کوي ترانسفر خبرم کوي تاسو هم کوي په پرچو مې نمائندگان یو زموږ دا کار دی خو د دې پسې دا چې دا څه پسې پاریش شو دا خبره لګ ډیفرنٹ غوځه بل کوېشن ته به دې باندې بزا ډیبیټ نه ټیک او تاسو د وخت کمې دی نو هغه د وجې نه به ډیبیټ اوایډ کو سم دا بګری چې د چونکې تاسو د پورټفولیو سره هغه ډایرکټ تعلق ته په اوسنۍ زمانه کې هغه یو سنگین شکل اختیار کړی دی د 1415 کالو او چینکې دي تراوتی دي هغه خیر غواړي په لارو کوڅو کې ماشومان دي چې په یو رستورانت کې کېني نو په قلاره باندې روټۍ نه نشي خوړلې نو سر تاسو د دې په حواله سره سو تیارې دي سپلینګ څنګه کنټرول غواړي بالکل دا ډېر غټ چیلنج دی زموږ معاشره کې تاسو ګورئ چې کور نه بار سړي نو د بیګرز او دا یو غټ دا زیاتره چې دی کنه د بیگ سټیز پرابلم دی په خاورو شو مردان شو یا داسې غیر خارجي نو موږ کې خارو کې داسې مسلې نشته
په دې باندې موږ انشاءالله پورا چې یو اپریشن لانچ کوو او دا ټول چې انټي بیبي کمپین چې دی موږ اوس لانچ کوو لګیا دا د کې ډیر خلک داسې موږ کتلې دي کوم زموږ د صوبې هم نه دي نور صوبونه راغلي دي او یو پروفیشنل لیول باندې دا کار کیږي افغان سپک زیات تر بس کوم دی خدا دی چې یو بیگ نمبر دی نو ان شاء الله تعالی دې باندې پورا د کمپین لانچ کیږي او ان شاء الله څنګه چې ډرګ فری پېښور را باندې اوس بیګس فری پېښور کمپین به موږ لانچ کوو ان شاء الله خط طریقې سره او زموږ مطلب هم دا داخله چې کوم یو خیر غواړي د ماشومان دوی تعلیم حاصل کړي دوی له نوکرۍ ملو شي دوی خپل روزګار وکړي موږ یو ژوند خپل غواړو موږ غواړو چې پر روح خیر غواړي دي خلک چې چرته تاسو دکان کې کار وکړي سکول ته لاړ شي ایجوکیشن حاصل کړي په دې سوچ موږ چې دی انټي بیبي کمپین ان شاء الله لانچ کوو ټیک منیسټر صاحب د اخري سوال طرف ته زما چې ویل کېږي نه شول کې ما د یو اف ریکارډ باندې د ویسیچو سره خبرې شوې دي هغه وایي چې یاره ما ورته وایي چې تاسو دغه ولې نه کنټرول کوئ د دې ماشومانو شاید دهشتګردي خو داسې یو څیز دی چې غټ چیلنج تاسو نشئ ټاکل کولی د وفاق ضرورت دی پکې د ماشومان دي دوی تاسو ولې نشئ دغه کولی دوی تاسو کنټرول کولی ولې نشئ چې دا خیر نه غواړي نو هغه وایي چې یاره موږ دا حالت دی چې حکومت له سایډ نه موږ ته پټرول نه میلاویږي نو تاسو څه وایئ الزام ګڼئ که نه حقیقت کې پټرول نه ملويږي دا ملوي ډیفینټلی کله چې یو کس ته لاړ شي او یو هغه پرې دا کار ودی نشي زموږ معاشره کې یو علمي دا چې څوک مقبول غلطي یا کمزوري نه خي ډیفینټلی ابلینګ بل ورج خو خیر زه دا دا نه یم چې څه مسلې بنې یا څه چیلنجز بنې ان شاء الله ایز ا ګورنمنت دې حالاتو ته به موږ ګورو سی ایم صاحب ډېر فوکس هم کړی دی او ډېر زیات فیسیلیټیټ کوي ټیک شو کنه ډېر حوالو سره ډېر ایشوز کې سی ایم صاحب څومره پروموټ کړی دی څومره سپورټ کړی دی زما خیال نه دی چې بل وزیر اعلی به داسې راغلی چې دومره فیور دومره سپورټ به زموږ د سکیورټي ایجنسیز لا پولیس لا ورکړي بیا به موږ د سیستم وګورو چې تا کمی پیشي هغه پوره کو ټیک خو الټیمیټلی د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ چې دی باندې به یو بولډ سټپ اخلي او د بیګرز خلاف چې یو کمپین به روان کیږي او هغه کمپین بدیل چې د دې ژوند نور خکو ټیک د تبعی په طرف روان دي د روزګار ایجوکیشن د فیسیلیټي ټیک ان شاء الله باندې موږ کارونه روانو خو اوس به مزید یو خطرې سره روان شي ټیک ستا سره یو زیرک سیاستدان سره یو ګاډ فایرینګ انسان ام یا الله نه غیره پتا سو کې موجوده ده نو یو تاسو له لپاره کې یو فورټفولیو درکړی ده نو کوشش وکړئ چې دا استعمال شي او دغه چې کوم سوشل ایولز دي په معاشره کې چې تاسو دغه باندې وګرځئ او دغه ختم شي ګرانو کتونکو سید قاسم علي شاه صاحب او تاسو ته دغه اهم معلومات ترلاسه کړل د 24 نومبر په حواله سره دغه چې کوم سوشل ایولز دي دغه په حواله سره ان شاء الله دوی سره به وخت په وخت باندې انټرویوز کوو دا سلسله به روانه وي دا پروګرام په دې ځای باندې سر ترسي په بل پروګرام کې بلیدل کتل کیږي تر هغه وخت پورې بلیه لاس فارم خوشاله اوسئ مهرباني